मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानम डॉक्टर असदुल्ला खान काकड़ दी उस कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हैं पर बुलान मेडिकल हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल की रूमेटोलॉजिस्ट هغه ډاکټر ته وایي چې هغه د جوړو د بندو او د هغه ناروغیو علاج کوي چې هغه د انسان بدن د مدافعتي نظام د پیښو نه بچي. زه د روماتولوژي تر ټولو د مهمه ناروغي ناجوړي چې د روماتویډ ارترایټس په نامه پیژندل کېږي او په سوسایټي کې خلک په معاشره کې خلک د په ډېرو بېلابېلو نومو لکه روماتیزم ماتیزون یا د ماتیزون په نامه پیژندي د هغه په باره کې بیان درس د ارترایټس لفظي مطلب دی د جوړ پړسوب یا کلکېدل د یو داسې ناروغي ده چې د انسان د بدن د مدافعتي یا د دفاع د نظام له چپېدو څخه شي. دفاع نظام زموږ هغه نظام دی په بدن کې چې هغه د جراثیمو خلاف جنګ کوي لکه وایرس یا بکټریا چې هغه د انسان په بدن راننوځي دا دفاعي نظام د هغه خلاف جنګ کوي او د انسان بدن له بېلابېلو ناروغیو بچاوي. دغه دفاعي نظام کې چې کله پیښه وسي نو دی خپل د بدن خلاف دغه کار شروع کوي. هغه جنګ چې بدن د بیروني د باندې د جراثیم خلاف کوي هغه جنګ د خپل د بدن خلاف شروع کوي او په روماتویډ ارترایټس کې دغه جنګ یا دغه خوږوالی دا حمله دی د انسان پر جوړو باندې وکړي. اول سر تر ګردو زیاته په دې کې جوړونه خرابېږي. د جوړو علاوه دا ناروغي پر سترګو هم راتلی سي پر سږي پر زړه هم خلکو په ذهن کې دا د یو غلط فهمي چې ارترایټس یوه ناجوړي ده. ارترایټس یوه ناجوړي نه ده، کم از کم سل زیات قسمونه لري دا ناجوړي. په هغه کې روماتویډ ارترایټس تر ټولو زیات او مهمه ده. د دې علاوه د سپونډایلایټس په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې دغه ارترایټس په ځوانانو کې خاص کر د ملا ناروغي کوي. د دې علاوه د یوریک اسید ناجوړي هم یو ارترایټس ده چې د ګاوټ په نامه پیژندل کېږي. د دې علاوه د چمبل په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې د انسان سرمن هم خراب سي او جوړونه هم خراب سي. روماتویډ ارترایټس د ارترایټس یا د روماتیزم تر ټولو عام او تر ټولو زیات قسم دی د دې په باره کې. د دا ناجوړي تر ټولو مهمه علامات یا تکلیفونه د انسان په جوړو کې دردونه وي، سوزش یا پړسوب او سختوالی. دا سختوالی چې مریض سهار وختي راپورته سي نو یوه ګنټه تر ګنټې زیات د بدن کلک کې سختې جامې نه شوري. دردونه عموما د انسان په بدن کې دواړو خواته لکه په ښي لاس کې مې په کیڼ لاس کې مې د هغه طرح کې په پښه کې مې په ښي پښه کې مې په چپ پښه کې مې تر ټولو زیاته دا ناجوړي د لاس کوچني بندونه نیسي لکه د ګوتو بندونه، مړوند، سنګلی. د دې علاوه دا په ګوډو کې هم راتلی سي خو د بدن هر جوړ نیولی سي. بله خبر دا ده چې عام طور باندې دا د انسان په بدن کې په یو وخت په ډېرو جوړو کې راسي. کله کله په څو زنانو کې دا ناجوړي خالي پر ګوډو باندې هم راتلی سي له وخته سره بیا لکه ما چې اول دا ناجوړي د جوړو علاوه پر نورو ځایو باندې هم راتلی سي. نو په څو مریضانو کې د جوړو علاوه د سږو مسله کېدی سي، سترګې هم خرابېدی سي او د زړه چې کوم سرمن دپاره د دې ناجوړي تشخیص د ډاکټر په معاینه باندې کېږي چې ډاکټر د یو مریض علامات وګوري. اول خو به مریض دا ورته وایي چې زما په دا د جوړو کې دردونه دي او بیا چې د مریض جوړونه وکتل سي په جوړو کې چې پړسوب وي او په کښېکښلو دردونه راسي یا په جوړ کې حرکت کم وي دا د دا ناجوړي تشخیص کوي. دا د هر ارترایټس کې کېدی سي چې خاص دغه ماتیزون یا روماتویډ ارترایټس ګوري دغه دپاره بیا موږ یو څه د وینې ټسټونه کوو چې هغه موږ خاص دا ناروغۍ ته ورسي. د دې علاوه چې د مریضانو موږ نور ټسټونه هم ورکوو په هغه کې د وینې ټسټونه چې وینه خو بیا نه وي کمه، د بډوک خلاف به مثلا نه وي، پښتورګي سم دي، ینه یې سمه ده، د سالنډیو کې تکلیف دغه دپاره اکسرې هم کېږي. دا ټسټونه په اول سر کې موږ ډېر کوو، په بعد کې بیا بار بار د کوو. دې ناجوړي علاج د هر ډاکټر کار نه دی، خاص سپیشلیست دې دپاره اوس موږ پوره ډپارټمنټ خلاص کړي چې په سیول هاسپټل او په بولان میډیکل کالج دواړو هسپتالو کې په هفته کې 5 ورځې اوپیډي کوي. دا خاص د روماتولوژیست کار دی. دا خبر زه بار بار ولیکم د دا د وجې د دا ناجوړي علاج چې څونه زیات وسي او څونه زر تر زر وسي هغونه دا مریضان بچاوشي. تېبلدلې ډېر زنانې یا نارینه دا راغلي چې د هغو د لاسو جوړونه کږ سوي، املا کږي، لاس شوري نه. د هغه وجه دا ده چې د هغو علاج پر وخت نسي شروع او علاج یې مسلسله یا پرنه وي. موږ د دا ناجوړي علاج 3 میاشتې 6 میاشتې دننه ګورو، په یو واره 3-4 ګولۍ ورشو کوو چې تر څونه زر وسي د مریض ناجوړي ودس سي، بې حسه سي او د مریض جوړونه خراب نه سي. پر نړۍ دا خبره شروع ده چې د دا ناجوړي علاج که په 6 میاشتو کې دننه نه سي
جوړونه خراب شي او دارنګه خراب شي چې بیا برته دغه د سمېدو ګنجایش نه وي نو هغه مستقبل خرابي د مستقلې خرابي د بچاوېدو دپاره څه کوم علم پکار دی هغه له روماتولوژیست سره دا ټایم په داسې صوبه کې کم از کم په دواړو هسپتالو کې په هفته کې 15 ورځې د دې OPD شوله او انشاءالله علاج په مختلفو دوايانو باندې او د روماتولوژیست یو ټرین روماتولوژیست کوي چې د هر سړي د بس خطر نه دی موږ دا ټارګټ ځان ته کښېږدو چې په 3 میاشتې په 6 میاشتې کې به مریض نه جوړي بالکل داسې که په 3 میاشتو کې زموږ په اول علاج نه شي کاوه نه جوړي یا پیدا نه شي نو موږ علاج بدل دا مریض بار بار کتل غواړي چې ناجوړي هم نشي وه د دوایي موده تکلیف نشي وه او بدن پر نورو ځایو باندې ناروغي ناجوړي تر راتګ له مخکې روکتام تر اوسه پورې ساینس ته راځی نه دی رسېدلی چې ناجوړي ودروي تر اوسه پورې بیسټ آپشن دغه دی تر ټولو ښه کار دغه دی چې د دا ناجوړي په اول سر کې علاج وشي پخوا موږ دا ناجوړي په 3 میاشتې کې دننه علاج شروع کوئ اوس پر نړۍ دا خبر شوه چې دا مریض باید چې په میاشت کې دننه علاج شوي دنیا چې بهترینه ده دې سیستم باندې د هیلث سیستم د صحت نظامونه لکه امریکا او یورپ هغه دا وایي چې دا مریض باید چې په یوه میاشت په 6 هفتو کې دننه یو روماتولوژیست علاج شي د دا مریض جوړونه نه خرابېږي د دا مریض ناجوړي هغونه زر اوږده شي او د دا مریض په لانګ ټرم یا په زیاتره مستقل طور باندې ښه علاج کېږي 6 میاشتې هغه ټایم دی که په 6 میاشتو کې دننه علاج نه سوه د دا مریض جوړ پوخ خرابېدی شي به جوړبندي یا به بل سوال چې باید روماتولوژیست د ارتوپیډیک سرجن از څنګه جلا دی بیا ګری ایریا د ګری ایریا دا مطلب دی چې بیخي د ډېرې ناروغۍ دی چې د هغې علاج روماتولوژیست هم کوي او د جوړو سرجن یا ارتوپیډیک د هډو سرجن یا ارتوپیډیک سرجن هم کوي خو ارترایټس یو دی ناجوړي د دې علاوه د مدافعت نورې ناجوړۍ داسې ناجوړیانې دي چې هغه د روماتولوژیست کار دی مخکې په دا صوبه کې چونکې روماتولوژیست نه و نو د دې علاج ارتوپیډیک سرجن هم کوي نور هم کوي خو له تېرو 6 میاشتو چې دلته روماتولوژي ډپارټمنټ خلاص شوی دی اوس موږ دا شی لیدلی هم دی او د دوی ډېر کور ودانۍ د مجورټي اکثریت ارتوپیډیک سرجن که کله د دوی مخته د ارترایټس مریض راځي که هغه نوی یې که زوړ یې دوی یې زموږ ډپارټمنټ له راشي یا سیول هسپتال یا بولان میډیکل کمپلیکس هسپتال نو د ارترایټس تر حده پورې یا د مدافع نظام چې کومې ناروغۍ دي هغه د روماتولوژیست کار دی د دې علاوه چې کوم عام د پلو مسلې دي چې هغه د خوږوالي یا دغه یا د هډو مسله یا د ماتېدو مسله هغه د ارتوپیډیک سرجن کار YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।